دلته یو بله نقطه هم ډېره ضروري ده، دې له توجه پکار ده چې هر یو شریعت چې کم تیر شوی دی او کتاب هغه وقتي و. سو وقتي څونه کتابونه چې تیر شوي دي هغه وقتي و او قومي و. زموږ دا کتاب قرآن چې دا وقتي او قومي نه دی، الله رب العالمین دی، نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دی، قرآن هدى للعالمین دی، او کعبم هدى للعالمین، لتنذر القرى ومن حولها. تذکر علی گلی شوی چې دا مکی ولم ویری دا الله د عذاب نه او دینه ارزاګر چې ټول دنیا دا غټول به یاره ولې رحمت للعالمین دی، رحمت للعالمین. نو موسی علیه السلام شریعت په قوم شعیب نو، د قوم شعیب شریعت په موسی علیه السلام نو. نن څنګه اسرائیل دا وایي زنګ شریعت په ټوله دنیا باندې ګریټر اسرائیل په آرام کې او وقتي او قومي کتابونو. مالا یو کس راغی د امریکا ورجینا سټیټ نه، ترې څلور جینکې ورسره او پنځه شپږ اووه هلکان ورسره ما سره مناظرې له او ډیبیټ له راغی او درې څلور ورځې مناظره وشوه او بحث شو. په دې کې د امریکا ورجینا سټیټ نه یو زما مېلمه راغی، دوست مې دی، انتخاب عالم ډاکټر دی، پی ایچ ډي. یو عمل ته بل وړم دی، سایکاټ ډاکټر دی، دماغو راغی. نو چې هغې راغله نو هارون ایم بی اے زما شاګرد نمل یونیورسټۍ کې ایم بی اے پروفیسر دی، هغه ټرانسلیشن کو ترجمانی یې کوله. نو چې زما مېلمه راغی ورجینا سټیټ نو دواړو خو سټیټ یو نو هغه کېناست. نو ما ورته راشه اوس ټرانسلیشن ته کوه. ټرانسلیشن ته وکړه. بیا هغه ټرانسلیشن شروع شو، هغه هم خبرې کولې ما هم کولې. په دې کې زما هغه مېلمه سره یو هلک راغی چې 24-25 سالو غالبا، ښکلې شنې سترګې وې او سره ویښته او ګیرې وو، مسلمان شوی و، 6 میاشتې شوی چې مسلمان شوی. اما ته وایي هغه هلک عمر نوم یې وله ایښی و، وی مفتي صاحب زه د کس سره په خپله یو خبره کوم، ما ورته پرېږده. 6 میاشتې مسلمان ورته وایي. 3-4 ورځو کې ما راوانه چو بیشپ و، د هغې مولا و، قابل و، پی ایچ ډي ډاکټر و، ما راوانه چو. نو زما هغه ملګري چې کم کس مسلمان کړو امریکا کې، بیا د هغه ملګري خور ایم بی بی ایس ډاکټر وه، هغه هلک سره مې ولوه نکاح م وکړه سکین 3 غټ جومات کې. د هغې اولاد هم وشو، هغه هلک عالم هم شو. ما په لاس 200 کسان مسلمانان شوي دي، 114 هندوان. ثانیه تانیه هاکی ټیم کیپټن جنکې د هغې مور 2007 کې. اوس بله یو ایتیسټ پی ایچ ډي جنې چاینا او یو ډاکټر ایم بی بی ایس هندو مسلمان شو الحمدلله. نو هغه هلک هغه بیشپ ته وی آی هیو ا کوېسچن، ما سره یو سوال دی، جواب آنسر کوېسچن سیشن د سره کوم. یو سوال درنه کوم. سوال دا دی چې زما وروره دی ورته وایي زما د ملګري هغه مسلمان ینګ بوای، ښکلی ینګ هلک و، وي ته ماله دې جواب راکړه چې په ټوله دنیا کې چې قرآن اوچت کو هغې کې زبر زیر پیش کې څه فرق شته؟ وی نه. وی په عربی کې دی؟ وی او فرق پکې شته؟ وی نه. وی ته تورات زبور انجیل منې؟ دا یهودیان صرف تورات چاپ کوي، غوږ کې دی، او زبور، او دا عیسایان تورات زبور انجیل درې واړه چاپ کوي، دا یاد لرئ. او یهودیان زبور او تورات چاپ کوي خو انجیل نه چاپ کوي، او عیسایان تورات زبور انجیل درې واړه چاپ کوي.
دا خبره غور سره اورئ. وی ستاسو دا کتاب چې تورات زبور انجیل په یو کتاب کې دی. وی او وی دا کومه ژبه کې نازل شوی دی؟ وی عبرانی کې. دا هلک ورته وایي وی په ټوله دنیا کې په عبرانی ژبه کې تورات زبور انجیل شته. هغه تورات زبور انجیل چې داود، موسی، عیسی علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام هغې باندې کوم نازل شوی و، اکه کتاب په عبرانی ژبه کې شته؟ روړه وښایه دلته کېده. دا سوال یې پرې وکړو. هغه بشپ بالکل چپ شو. اړه جواب وسره وی نشته وی نشته. وی تاسو چې څومره تورات زبور انجیل دي دا د هسټري بک دي. هسټري بکس، انجیل یوحنا، انجیل برنباس، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل مرقس، دا ټول چې دي دا خو د هسټري بکس ورته ویلی شو چې دې کې تاریخ دی ښکلی. خو دې ته هرګز موږ د الله کتاب نشو ویلی. دا ټرانسلیشن هم نه دی. وی ولې؟ نو کوم دی هغه د څه ټرانسلیشن دی؟ دا هغه مخامخ کېده که نه. زه تا ته د اردو تفسیر ږدم، زه تا ته د اردو تفسیر ږدم، بیا د هغې نه پس زه دا ویلی شم دا قرآن دی؟ نه، دی ترجمه ده یا تفسیر دی. وی او وی په عبرانی کې دا نازل شوی تورات زبور انجیل شابه روړه، عبرانی کې روړه، چې کوم په انبیاو نازل شوي اکه شانې روړه شابه. سړی چپ شو. ما 3 ورځې کې روان نه چې هغه په یو سواد راواچو. وی واپس زه عیسایي کېږم، کتاب راوړه. نو شته نه، نو تعلیق بالمحال شو که نه، سړی یې راچو که نه، شته نه. او الله هغه محفوظ ساتلی نه دی. دا قرآن وقتی او قومي کتاب نه دی. باقي کتابونه 313 وو، په هغې کې اوچته 104 وو، هغې کې اوسط 4 وو. انبیاء کرام ډیر دي او رسولان 313 دي. نبراس شرح عقائد، المصنف لابي بکر بن ابي شیبه. نو را کماله هغه کتاب چې په عبرانی کې و، بس چپ شو، سړی چپ شو. زما محترم، او قرآن داسې یو کتاب دی چې په لکونو کروڑونو حافظان دي او په عربی کې نازل شوی. په ټوله دنیا کې د دې نسخې راجمع کې زبر زیر پیش فرق پکې نشته. دا صحیح کتاب دی. اوس جواب تاسو راوړئ، جواب یې تاسو راوړئ، شابه جواب یې وګورئ. چپ شو سړی. ختم، بات ختم، رات گئی بات گئی. ماشاءالله. دا خبره ما دې پورې کوله چې دا زموږ دا کتاب چې دی قرآن دا وقتي قومي نه دی. مخکیني کتابونه وقتي قومي وو، د علماو په ذمه وو، او وقتي او قومي وو. د دې حفاظت د الله په ذمه دی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. لہذا دې کې نقطه بر فرق نشته. یو شیخ الحدیث عالم مفتی بمونځ ورکوي، یو ماشوم ولا آواز ورکوي، وی غلط دی ووایي. ما کور والا جمع کوله، نبی علیہ السلام نو جمع پاتې شو، نو کور به جمع اهله فصلى بهم. ای به را جمع کړه، جمع به ورکړه. ټول خلک په دې عمل کوي. جمع ورکوله. نو ما دا آیت وایي چې یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم. دونه مې وایي. نو کور والا آواز راکوي جمیعا. ما سره 2.5 کاله کې قرآن یاد کړی دی، او دویمې کور والا په 6 میاشتې کې قرآن یاد کړی دی. ماشاءالله. کور لم ټیم ورکول پکاري، د هغې تربیت کول پکاري. او که نه نو ښځه به یو مفتي ته ووایي چې قرآن دی غلط وایي. ټیک ہے که دا معجزه ده د قرآن. الله اکبر. کور والا جمع کوئ ورکوئ چې کله مونځ نه لاړ شي. چې مونځ لاړ شي بیا کور کې افضل دی، جومات کې نه. او پابندي کوئ او جماعت سره مونځ کوئ. الجماعة سنة من سنن الهدى لا يتخلف عنها الا منافق. یو سړی داسې چې هغه سخت باران دی، که بار ته ووت روبه غورځي کې چکړو کې، یا زول دی، طوفان دی، یا د خپو نه یا سترګو نه معذوره دی،
غریب که نه ځي نه هغه ته ډبل ثواب ملاویږي. نوې خبره، یو کس مازله ته اوس نه ځي، ړوند شو، سترګې یې خرابې شوې، غریب یا ګډ شو یا شل شو یا خپو کې فرق دی یا تلی نشي یا دشمنی یې ده، خو د جماعت نه پاتې شو، هغه ته ډبل ثواب ملاویږي. ولې کوشش خپل کوي خو تلی نشي که نه یار، او مخکې ته که نه اوس خو جاړي او خفه دی چې ولې نه ځم، نو ډبل ثواب ورته ملاویږي. سبحان الله، ماشاء الله، سبحان الله، لا اله الا الله. نو بعثت لهند والسند، مسند احمد کی روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایي زه هند او سند دواړو ته لېږلی شوم. د هند فاتح محمود غزنوي، د سند فاتح محمود بن قاسم د 92 هجری 92 هجری کې امام مالک پیدا شو، امام او محمد بن قاسم دغه فتح کړ سند دیبل د فتح کړ، روڑی سکر باب الاسلام جوړ شو. 150 کې یو ونیفه رحمت الله علیه وفات شو، وفات شو امام شافعی په هغه شپه پیدا شو، او 204 کې امام احمد د 256 د امام بخاری زمانه ده. الله اکبر. قرآن محفوظ، دین محفوظ، اسلام محفوظ. زما محترم الله دې موږ ته سم نصیب وګرځي، الله دې موږ په